دا غوټونه واخلي بس د خونډ ورک جی نه څوک دغسې په پښو چټلای سي نه موټرسایکل نه رشقه بیماران کملیانو ول دی سجولا مولوي صاحب دار شای وړله که شیر افضل مروت ته که عزیز الله خان ته که څوک ته دغه ټولو یې وړله هر شی ځکه د ککي روډ خو تباه ده. السلام علیکم ګرانو کتونکو د تحصیل سرای نورنګ ککی روډ باندې ولاړ یو. دا روډ ډېر بیزی ټریفیک روډ ده. په دې باندې تقریبا هزارها ګاډي ورځي جي او راځي. زه به افسوس سره دا ووایم چې دا روډ زیات روډ نه بلکې کنډرات زیات محسوسیږي. ډېر حکومتونه په تیر سل خو دا روډ تر اوسه پورې جوړ نه سه. آیا د دې بربادي ذمہ داران څوک دي؟ راځو چې نن عوامو نه پوښتنه وکړو. ملګري ټولو نامه ښایسته رامسې خیر دی جی وعلیکم سلام څرنګه شی جی برابر ویاله الحمدلله. نامه دې څه ده؟ ما نام جی کامران دا ډيري کلی جی او دا روډ حال دا چې دا وینه انا جی دغه سه حال دا وروري چې دا روډ حال وګوره کنه باران سره دا یو میاس پوس موډه پتلای نسو ککی روډ ډیر برباد دا او تباه دا جی او شالور پټه داله دا شالور پټه داله دا مهرباني وکړه ستره کو صحیح وکنه او دا روډ مشته جوړ کو عوامو ته ډیر تکلیف د دې بربادي څوک ذمہ وار دي؟ دی جی حکومت ذمہ وار ده نور څوک ذمہ وار د کمیټې په حواله ته شو چې دا نلۍ اوبر شي ګری او دغه صفائی کیږي کنه نه جی نه کیږي دا حال دا وګوره نلۍ روډ سره او ټاچ پراته ده به دا صفائی کیږي کنه کیږي ته دا نلۍ حال وګوره تاسو وینئ جی هر شای ټولو نامه څه نامه دې څه ده؟ ارشد علي جی ارشد علي روډ په حواله دې څه خبرې دي؟ روډ خو زه وایي چې ډېر تباه او برباد ده جی او موږ وایو چې دا چې جوړ سي ډېر خوند به وکړي ځکه چې موږ ډېر په تکلیف یو عوامو ته ډېر تکلیف ته ځکه چې نالیو اوبه نه وځي نکسونه یې باندې څلور فوټ هیا سیټ ته څلور فوټ هیا سیټ ته موږ وایو چې دا لږ ستر سي که ستر نه سي چې دا غار ته جوړ سي بیا به ښه وي. دا به ډېره مهرباني. رکشې ته دې څومره تکلیفات دي؟ رشقې ته دومره تکلیفات دي چې غونډه هر شی مې په ورمات کړل کونونه چرپټ ویلډینګان پسې کوو. چیرې دې بیمار پر اخیستی ده؟ بیمار چې پر واخلو باز د لوی تکلیف دی اول خدای په باندې چې به باندې هغه کېږي به خلاصي به موږ باندې بیمار حاله ګوله په تیری ځکه چې بیمار په موږ هسپتال ته په رسوو به د هر شی واغه کړي. د دې بربادي ذمہ داران څوک دي؟ دا حکومت ته ډیره مننه ډیره شکریا. جی ګرانو کتونکو ډیر مشهور او ډیر پخوانی دکاندار نسیم خان سره ولاړ ده. نسیم خان د ټولو نه مخکې پوښتنه کوم نسیم خان د روډ بربادي چې ته ګورې دې په هکله ته څه وایې؟ یاره مخکې به د پیکوړې ته ګاز به درېدله اوس لوی په تکلیف یې غریب یو ودرېږي رشقه ودرېږي بیا د بله رشقه پسې هرن کوي مطلب دا نه کاروبار خوانسته به روډ په حساب بس دغه کیسه ده. تکلیفات دي ته څه وایې چې دې بربادي ذمہ داران څوک دي؟ بس دا خو حکومت ته موږ والا بس حکومت چې موږ ول درې کاندیډیټ دي میر عزیز الله خان MNA MPA طارق سعید میداد خیل او د سره اشرف افضل مروت چا ته داسې ده چې یاره دا ذمہ دار ده چې ورکی لا غیب لایینه دا غوټونه واخلي بس د خونډ ورک سي ورور جی اوس چوک ته وشو ګیله دې له ټولو ده ټولو ګیله ده ډیره مهرباني راځو چې مخته کسانو ګورو. ګرانو کتونکو تاسو ته محسوسیږي چې چیرته په جنورو منډۍ چې ولاړې خو جنورو منډۍ نه ده دا ککی روډ حال ده. یو بل ملګری غږو چې ککی روډ په حق لده څه خبرې دي؟ ککی روډ دا صورتحال چې وینې دې ته تا ته کومې پریشانیانې دي؟ پریشانیانې شرنګې نسته دي یار دا وګوره جی نه څوک دغسې په پښو چټلای سي نه موټرسایکل نه رشقه بیماران یو که داسې ده چې تباه ده تباه ده. د تا سودا چې صورتحال دا خو کوزه ټولې چې کړې دي ګاګ درته درېدای سي یاره نسي داسې تکلیف وي ډېر تکلیف وي د ګاګ چې څو رقمه راغله ده د روډ له وجې یاره ډېر زیات راغله ده. د دې بربادي ذمہ داران څوک دي؟ آیا چې کوم موږ کاندیډیټ دي هغه ذمہ واران دي که موږ خپله یو؟ نه موږ کاندیډیټ دي. تو څوک ذمہ دار ګڼې؟ عزیز الله خان ده، طارق سعید ده او شیر افضل مروت. یاره چې وټونه غوښتای سي نو پهله روډ خو به خامخې جوړوي. ته چې وایې چې اوټو باره چیرې درته راغلي دي؟ نه نه دي راغلي. اوټو باره بیا ورک سي؟ نسته بالکل. لکه ګیله له چا نه کوې؟ ګیله خو یاره زه
دونه کوم چې د چا وټونه غواړي مشتي دی بیا ورک بیا ورکسلی. ډیره مهرباني راځو مخ ته ګورو. شفیق احمد شفیق احمد د روډ په حواله سره ته چې ډیر زیات برباد ده. دغه الله ته موږ ډېر تنګ یو چې دا باران وتی موږ ډېر په عذاب یو. داسې وګڼه چې 15 منه غنم مو خرچېږي یو نیم من اوس نه خرچېږي. دا له چوک نشي راتلای. چا کپڑے بل مازی سي چا داسې واچو نور داسې وګڼه سره په عذاب وي. هر شي ته تکلیف جوړي. روډ په حق له تاسو ته پریشانی ډیره ده. روډ له وجې نه موږ ته پریشانی جوړه ده. دا چکړې دي بچي اوبه پچې ولاړې کورونا چوک نشي وتای. ټي ایم ای چې کوم حضرات تی هغه راځي صفایي کوي د نالای ور کنه یاري خو داسې وګڼه چې چیرې ونی مورز روزي خو داسې وګڼه چې چکړې نه صفه کوي هغه خالی پاس دغه شپره د لیپپې دا شانو ندرې کې نور شاید غلطه پچی د بربادي ذمہ دار چوک غني عوام غني کنه کینډیډیټ غني کینډیډیټ غنو ل کینډیډیټ دی ګیلا دا ورکسي کا بیا چیرې راغلي دي. دا چې څور پاسولي دي کا مليانو ول دي کا پی ټی آی ول دي کا جماعت اسلامي ول دي کا څه دي یو په نورنګ کې خالی دغه کانګرس والے چارې وکړلې مخچه نه چا ووټ ورکړو نه څه ورکړو بلا مقابله پاس ولا یو چارې کړې دي نور اوسه پر یو نه دي کړې کملیان ول دي زدولا مولوی صاحب دار شای وړلا کا شیر افضل مروت تا کا وزیدولا خان دا کا څوک ته ټولو یو وړلا شای موجوده حالات چې چا نه خوشاله او چا نه خپه یاري خپل مور پلار نه خوشاله یا دای چا نه خوشاله حکومت نه ناراضه حکومت هم سره چې شګړند کړي ډیره مهرباني ډیره شکریا. جی ګرانو کتونکو بل رکشې والا موږ سره ولاړ ده. رکشې والا د روډ په حواله سره ته چوای برباد ده کنه روغ ده. یا جی موږ اول دا درخواست چې موږ د روډ ډیر زیات خراب ده او ډیر زیات تکلیف ده. قبل وخت ما یو شته نه اخیسته وا چې کومه د ډیلیوري کیس ولوا نو شته ته ډیر زیات تکلیف وو. حکومت نه امیر ایمنه پی څومره د سیاسي لیډران دي ټول موږ دا اپیل درخواست چې یاره دا روډ دی جوړ شي دا او ټول مسلمانانو ته غریب او خلکو ته یاره دا ټول ته تکلیف ده نو دی په اړه چې موږ دا درخواست چې موږ ته دا روډ خامخا جوړ شي او زر نظر دی جوړ شي. د بربادي ذمہ دار چوک دی بربادي ذمہ دار یار چې کومه دا حکومت خو ته چې موږ سو یار موږ ووټ ورکو وای موږ بچار دې تکو ار یو لیډر راځي وای موږ بچار کو موږ بچار دې تکو ووټ راکو موږ چې ووټ ورکړل دا چې کومه موږ دا روډ نه جوړي بجلی نظام خراب ته د پاکستان چې کومه دا موږ سره هر ډیر نظام سره خراب ده نو موږ حکومت نه دا اپیل درخواست چې کومه دا روډ نظام صحیح شي او د بجلی نظام صحیح شي. ماما د روډ په حواله دي چې تاثیرات دي چې روډ خرابي چوره مسلې جوړې کړې دي. اوس کاروبار زنه دیم لړې ساخ خراب دي. د روډ خرابي له وجه کاروبار د چوره نقصان رسیدلی ده. ډېر نقصان رسیدلی ده. لږ کې په ما سره رسیدلی ده. ګیله د لچانه ده ګیله نه زلا دغه نه دی. عزیز الله دغه نه دی ولې د ګیله ځکه چې دا روډ دی دا مشته خراب کو خدا سرخی په وسره دغه مکمل جوړ کړو خدا ګردا بنن نه و اوټو بر چیرې در ترغلا ده نه جی اوټو نه بعد ورکسوي دي ورکسوي دي. ګیله په کوم الفاظ ورنه کې اجازه په ما 13 د شنه ووټ نه ورده جیو ګیله په دغه ځای چې پسې ما شي خراب راځي پسې ما شي کاروبارونه کې یو نه جر به شان جوړيږي صحیح چې نه رسو د غریب مسکین پښتنه نه کوي او بس شیر افضل مروت چې کوم ووټونه اخیسته دیګه بعد اورک ته په حق هو بالکل بخیر مولا لور پیسې نه چې څوک تا او څوک نه دی او طارق سعید می دغه نه هو بالکل نه پیسې نه دی. عزیز الله د لش کی توقعات ولا هو هغه دا څه شو ګاډ ورڅ سره ډیر ګرانو کتونکو یو بل ملګری سره ولاړیو کاروبار کوي خپل ګنډره والا په ککی روډ باندې ملګری نامه دې شدا کلیم الله چې وخت نه کاروبار کوي یار ټیم کې 10 کاله کې روډ په حواله دي چې تاثیرات دي. روډ خود روډ له وجه نه موږ کاروبار خراب ده. روډ له وجه د کاروبار خراب ده ځکه چې دا شي کړي څوک مختلف اطلاع نه سي نو 12 څوک روزي د روډ له وجه نه ځکه چې روډ خو تباہ ده چوک در تراتلا نسی نو ګاټ ته کم سره ګاټ کو کم سوا ده چې ورې سیګن اورې ځو خلک په کې روډ نه ویني خلک په کې روډ لکه شکړې جوړې سي شکړې هغه نه دا کوي چې کړي چې بارام سٹارټ سی په دغه کې روډ مرو دي سره دې بربادي ذمہ دار چوک دي. دې ذمہ دار غدا طارق سعید شیر افضل او عزیز الله ده دغه چیرې وټو باندې بیا در راغلي دي نه داخلي هغه وټو ته راځي مینګانو هغه وټونه چې واخلي باز به ورکسي دغه واده ډېر کړو چې موږ به د روډونو جوړو خو جوړ خو نسل نه راغلي نه
ګیله چې ورنه کوي ګیله مې دا ده چې دا روډونه پراته دي ډېر ډېر چارې پرتې یو دو نه دي دسي که نه خالي ووټ ته راشي ووټ واخلي که نه نوره څه لیدلې کتلې مړ دي باسه او په دغه روډ باندې خو ډېر خلک پراته ده هزارها کلي په پراته دي او تقریبا 1000 سے زیاده ګاډي په ورځ جي وړي ډېر زیات په ورځ وځي که نه هر راشي ټریفک ضرورت ته که نه او روډ دغه روډ ته که نه عزیز الله خان او دغه نه داسې چې توقع لري چې وبکي کار کنه یاره چې د اوسه پرې نه وکړه 5 مهینهګانو که نه اینا بعد اوس څه راونه وینو 15 کاله بیا تېر کړي بیا واده وکړي هغه وکړي بیا څه راونه وینو موږ خو خیال دی چې دا چې بل واري به کاندیډیټ بدلوي بل واري ته به کاندیډیټ دا نه یاره دې نه چې ووټ اچول نه ځکه چې دې ته څه ضرورت خو نه ده چې ووټ ته واچوي او دا ورک شي کار نه کېږي که نه دې ته څه ضرورت خو نشته ډیره مهرباني ډیره شکریہ ګرانو کتونکو دا ول د ککی روډ دکانداران او عوامو خپل د زړه आवाज ډیر خلک ګیلمن دي خپل کاندیډیټونه او روډ صورتحال تاسو ګورو کومش دا پریشانی دوه ورکه کړل نو شپشا کني کېدای شي دا کاروبارونه بلاک هسي د ککی روډ لپاره भरपूर ضرورت ته جوړولو او د سره سره نکاس ختمولو ما دا موسم خان ته ورا کو اجازه سره د خپل کیمرامین آصف الله نادان په لوی خدای مو سپارو پاکستان زنده باد